پروازو کې دا الله سره ډېرې زیاتې بهتري نو که مسلمانان پکې روجي نیولې شي نو ډېره بهتره ده کې روجي نیولې شي نو ډېره بهتره ده یو خدا مسله شو که څوک روجي نیولې شي زنانه نارینه مسله شو که څوک روجي نیولې شي زنانه نارینه ګرمي خدا یقینا نو ډېره بهتره ټولو لسو کې نشي لس کې خو اخري لس ټولو لسو کې نشي لس ورځ روجه نشته کې خو اخري لس نه به مونږ وایو نو دا روزه کې څوک روجه نشته نیولې شي نو ډېره ښه ده نه به مونږ وایو که ټولې نشي نیولې نو دا څو ورځې روجې پکې روزه کې څوک روجه نشته نیولې شي نو ډېره ښه ده که ټولې نشي نیولې څو ورځې روجې پکې ونیسئ نمبر 1 بل ټولو ورځو کې مونږ د الله عبادت بل اٹھو وہ چونکہ دا مبارک روزی دی نو لگے عبادت دا اللہ پاک روزی کی مونگ دا اللہ ذکر دا اللہ تلاوت اور دا گناہ عبادت دانو ساتھ اور بلا خبر ادا دا چھ پچا قربانی واجب ہے نو مستحب ادا دا وہ چونکہ دا اغدا میاشرو کیجی نو نکان بنا لی ویخت بنا لی ہر قسم ویخت بنا لی نکان بنا لی نور کسو کے اخلی گناہ پکی نشتا قربانے تے ذر کی روزی دی نشتا قربانه ته ضرر هم نشته او ګناه ولګي عبادت د الله کې نشته او مستحب خبره ده چې څو قرباني کوي نو په دې الله سورزو کې دې ویختا او نوکان وغیرہ نه خلی مخ کې دیوالي او چې قرباني وشي نو دا غینه پس ذکر د الله بل خبر تلاوت د قربانه متعلق ده او د ګناه نه ځان نو چې کم سړی مالداري او د نصاب خاوند دي هغه قرباني واجب ده زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه پنځ نصاب او بل خبره ده غالبا چې ما تپوس کړو 74000 چې 100 روپے دي غالبا یا 150 باندې واجب وي نو چې چا سره شپږ او یا 1000 روپے وي صحابه دا یا د شپږ او 1000 روپو هغه د میاشر د تجارت سامان لکه دکان کېږي نو کړي دی په هغه دکان بنا کې د شپږ او 1000 روپے وخته بنای کو سامان د تجارت هر قسمه وخته بنا یا مثلا نور د تجارت نکان بنا سسی نور کسو کلی چې هغه سو اخلی خرسي پلاټ ته اخلی نقد لګي وکړي یا ر تجارت سامان دی وسره د ضرورت نه زیات سامان دی نو بیا به ګوري په یو تولم زک قرباني کوي بیا به دا غتولی قیمت لګي نو نن سبا خدما په خیال تولا 1 لک نبره چې 1 لک نبره شو او نقد وسره 1000 روپے 1500 2000 روپے دی نو بیا خو قربانی په خامخا واجب او کته ویره ما سره خو 100 روپے دی او 100 روپے دی او 1000 روپے دی او دغه یو توله کالی ز سوکم نو 1000 روپے خیرات کا دا چاله صدقه کې ورکا غریب ته مثال پته ور چاله صدقه کې ورکا خیرات کې ورکا نو یو توله کالی بر سره پاتې شي نو بیا باندې قربانی نه کی دړنه صدقه کا دړنه دا سوچ مکوا چې دا پر قربانی نه ځان خلاصوم دا وا چې د غریب امداد کالی خرج کما نو غریبانان ډیر مسکینانی او دا 1000 روپے 2000 روپے ری ودا د خدای په نوم خیرات کا نو بیا ور باندې ني کدا چا ازمه کوي نقد وسره بالکل نشتا خو دومره ازمه کې دا چې ردو د بچو ادنا گزاره پکېږي نو قرباني وکړي او که دومره ازمه کرا چې پاغه د بچو د گزاره نه کېږي دا کار بیا په قرباني نشتا کدا چا دوا کور دی یو کې اوسېږي او بل کور دی لاغشتره چې دا به زما د بچو وي یا زما دا کور راکوټه بیا به خرڅو مغیله بدم یا مې دا د زامنو دی نو کدا غ دویم کور قیمت 74000 روپو ته رسیږي نو قرباني پېشتا او کدا شپږ او یو نه کمې قرباني پېنشته او کدا چا پلاټي خرید او فروخ لغشتي بعض خلک تجارت لا اخلي نو که اگر تجارت د پلاټونو داغه پیسې 74000 ته رسیږي بیا به قرباني ورکړي خدا دا هغه کور دی چې دی کې اوسېږي دین علاوه ځان له پلاټ غشته دي خرید او فروخ لنا پلاټیشن لنا تجارت لنا ځان له بچولا نو که داغه قیمت 74000 ته رسیږي نو قرباني وکړي بل خبره تاسو ته دا کوم چې کور کې بعضی رونه یو پلاری او شریکی نو پیسې وروړي پلار لا یا مور لا نو که دا پلار او مور مکمل اختیار مني پلار او مور مکمل اختیار مني دا پیسې د شریکی ني بچی وروړي خو پلار لا ور کوي اختیارمن پورا پلار د پلار په ارسه کوي
اختیارا منه مور ده چې مور پې هر څه کوي نو بیا په دا یو پلار قرباني د هغه به کوي یا په مور خو که چېرتې دا پیسې د پلار سره امانت پرتې وي مور سره امانت پرتې د دې بچو شریکې وي سبا دا بچي بیلیږي نو بیا وایي چې بابا ما له خپل حصه راکړه دې کې ګوره ډېر خلک دوکه کېږي سبا دا بچي بیلیږي نو هر یو بچي وي دا خو زما ګټه ده بیا بچي وي دا خو ما ګټلې وه بیا بچي وي دا خو زما تجارت و ما له خپل حصه راکړه نو ګورې که داسې وي نو بیا په هر بالغ دوی خپله قرباني شته دا هغه لومړي صورت هغه دی چې مال پلار له ورکوي که دوی بیلیږي هم پلار نه نشي غوښتی بس د پلار دی که دوی سبا بیلیږي هم د مور نه نشي غوښتی بیا د مور ده بلکل د پلار او د مور مکمل با اختیاري مال ټول دوی ګټلی هغه ته یې بخلی دی او که دوی بیلیږي د هغه نه غواړي چې دا خو زمونږ د مونږ له راکړه په هغه صورت کې ګورې یو قرباني ده او که دا پلار یې صرف د تصرف اختیار لري چې دا به زه لګوم کور کې سبزي به راوړم غم خادي به ترې کوم نور مال ټول د بچو وي که ځمکه پیلي په شریکه یې پیلي صرف پلار د دې اختیار د دې دی چې یاره کور کې سبزي ډوډۍ جامې غم خادي هغې کې به لګوم او پیسې وي د بچو نو که د هر یو بچي عیسا ৭۶,۰۰۰ روپو ته رسېدله شپږ او یو ته هر بچی به بیا قرباني کوي بالغ په نابالغه قرباني نشته دغه رنګې خاوند سره ځان له مال دی او ښځې سره ځان له مال دی او ৭۶,۰۰۰ ته هر یو رسېږي دواړه به ځان له قرباني به کوي نو زما وروڼو دا څو خبرې د قربانۍ مې درته وکړې بل څاروی چې اخلی نو چې ګډ او چیلي وي چې کال عمرې وي البت لماور ګډه لم والا چې داسې د کال په شکل ښکاري سور وي نو بیا په شپږ میاشتي ځم کېږي خو چې لماور وي او په شکل د کال ښکاري سور وي اله او که نه ټپ غوټپ وي لماور نی په شکل د کال نه ښکاري نو بیا په ګډم په شپږ میاشتي نه کېږي په کال به کېږي او په چیلی چیلي کال نه کمي قرباني نه کېږي دغې ورځ د اعتبار دی چې په کومه ورځ د اختر ورځ ده او بعض او نور څاروي چې دي زمونږ په طرف کې دلته کې غویان میخې کټا کټي دي نو هغه ته یې 2 کالو وي 2 کالو ته عمر ورسېږي قرباني پې شته او چې 2 نه کمې قرباني نشته ګور یو خبره وکړم زمونږ کتابونو کې دا لیکلي دي چې د ده غاښونه یي په غاښ دوی دا غاښونه نښه ده د دې خبرې چې دا د 2 کالو دی که یو سړي کره خپل غوی دی سخی دی او لوی شوی دی او دته پته ده چې 2 کالو دی یا د خور کره دی ورته پته ده 2 کالو دی یا ګاونډي سره دی او دته پته ده د په ګاونډ کې دی چې دا خو د 2 کالو دی یا د زمیندار سره دی او دته ښه پته یي دته په معاشره کې پته چې د 2 کالو دی او غاښ یې نه وي نو قرباني پې کېږي عمر له شرط دی چې 2 کاله به عمر شرط دی غاښ یې نه وي خو ګورې که چېرتې غاښ یې ني او تا ته یو سړی وایي په منډی کې چې د 2 دی نو په دې به اعتبار نه کوي نن سبا ګورې پرون مې بله واورېده دا لا بیله حکومت هغه ډاکټرانو نیول هغه دا چې بعضې واړه څاروي وو چې هغه په غاښونه یې نو دا ډاکټران یې وله د غاښونو روستي وو نو غاښونه یې وله په خوله کې لګولي دي دې ته پاکستاني ډاکټر وایي په خدای یقین وکړه حیران به شي چې دا د دوی دا ذهن کم ځای ته رسي یعنې اوس سخوله او کټوله په خوله کې غاښونه ږدي واورئ یاره مړه دوی وایي چې پیسه هم په کومه طریقه وګټلې خوار شي ځان نه غرق که او هغه قربانۍ والا یې تباه او برباد که نو ګورې دا چې درته وایي چې غاښ یې نشته خو په 2 کالو دی په ده به یقین نه کوې بلکل به نه کوې منډی کې خو به تا ته صفا وایي چې دا د 2 کالو دی غاښ نشته بره 2 نی دروغ درته وایي دا چې مونږ وایو چې غاښ ضروري نه دي د 2 کالو پې کېږي دا هغه چاله چې تا ته بالیقین معلومې چې دا د 2 کالو دی چې ښه پوره په یقین درته معلومي چې د 2 کالو دی او که بل درته وایي د 2 دی دا ټول دروغ وایي اعتبار به په چا نه کوې دې زمانه کې دا د 100 کالو دا خو جره 2 نیمو کال هلکه دا خو پوټې نه دی نه نجد ما کرے عمر برابر قسم هم درته خو دروغ به راته وایي غاښ ته یې ګورې بس چې غاښ یې کړی وي نو بس بیا پې قرباني کوه او غاښ یې نی کړی چې قرباني پې ونه کړي او د منډۍ د خلکو او په دغه سوداګرو په دغه نورو خلکو اعتبار ونه کړي هغې خو له ډاکټر باندې غاښونه یې ږدي واوره ورته دا هم پکې لا نه وې واورېد چې ډاکټر ورپسې راوځي غاښونه ولې ږدي ماشاءالله
نو دا به نه کې په دغه اعتبار نه کې غاښ ته ګوره ښه څه مې وایي سبا ګورې غاښ ته البته که ستا یقیني چې دا سړی ما ته رښتیا وایي ستا ګاونډي دی ستا په یقین دی تا ته د هغې ایمانداري معلومه ده چې سړی ایماندار دی یا ستا د خور د کور دی یا د رشته دار د کور دی یا ستا د خپل کور دی نو بیا اصل عمر دی بس نو بیا که غاښ نه مي نو پروا نشته بل دا دی چې دی واغېشتو دا شرط به پرې نه لګی چې دنه مې واغېشته خو دا به ګورې قربانۍ ورځې پورې ساتې دا ګناه ده دا ناروا دی البت که ته وایې چې یاره دې کور ته به زموږ ټپېږي دی به یې ساتي نو هغه له بیا د هغه ساتنې د ورځې پیسې ورکړه که یا وله لیږه پیسې وله ورکړه چې دا راله ساته خو دا شرط به نه لګی چې ګورې علم نه نه خو ساتې به دا د ګناه شرط دی او ښه څاروی اخلی ښکلې څاروی والی او د غوښې نیت مه کوئ چې ګنې ده کې به غوښه ډېرئ چې چا هم د غوښې په نیت قرباني څاروی واخېسته چې ګنې ده کې قرباني ونه شوه غوښه ډېرئ چې چا هم البته غوښې په نیت قرباني څاروی واخېسته ښکلې څاروی بهتر دی قرباني ونه شوه البته دا وکړه چې دا د رسول الله مبارک ښکلې څاروی بهتر دی طریقه دا وکړه چې دا او په ما یو غوښه ډېرئ چې چا هم د غوښې په نیت قرباني څاروی واخېسته د رسول الله مبارک قرباني ونه شوه البته ښکلې څاروی بهتر جیب دی نو طریقه غوښې به هم پکې راځي دا او په ما یو بار نه دی نیت دا وکړه چې دا د رسول الله مبارک دا څو خو جیب دی نو طریقه ده او په ما غوښې به هم پکې راځي د میاشتې نه مخکې واجب دی نو غوښې به هم پکې راځي بار نه دی خبرې وې او بل منډی نه به یې په غلا دا څو خو نه راوباسي د میاشتې نه مخکې خبرې وې د منډی والا او بل منډی نه به یې په غلا باقاعده خپلې پیسې نه راوباسي د منډی والا باقاعده خپلې پیسې دا څو خو د دې به ورکې ډېر خلک یې د منډی نه په غلا راوباسي وي د کور نو غلا ډېر خلک یې د منډی نه په غلا راوباسي د اوس نه د غلا ظالمه شروع کړه دا که کور نو غلا ده د اوس نه میاشتې نه مخکې به نه کوي او ښکلې خبرې وې او والی چې ګوډ ني شل ني دا یې څاروی والی غلا ظالمه شروع چې غوږونه یې پرې ني په غوږونه د نیمې نه کم پرې کړه دا کار به نه کوي قرباني کېږي بل منډی نه به یې په غلا نه راوباسي د منډی والا که نیم پرې وي بیا او ښکلې قرباني نه کېږي که پیدایشي ښکرې ني او نو خیر دی بیا پې قرباني کېږي او که باقاعده خپلې پیسې به ورکړي ښکرې وي او مات شوي وي ډېر خلک نو که نیم ماتې قرباني نه کېږي چې د نیم والا چې ګوډ ني شل ني دا یې سم ماتې بیا پې قرباني والی چې غوږ کېږي او نه په غلا راوباسي مشر څاروي وي کور نو غلا د اوس نه باخي ني پرېوتې وي وګوره کې پرې ني دا ځای خوړي غوږونه